د مسجد آداب دا هم تقریبا 11-12 آداب برابرېږي. کتاب 11 راغسي خدایو پکې مونږ انشاءالله زیاتو. اولنی ادب د مسجد دا دی چې کله اذان تاسو واورئ اذان نو تاسو به ځان تیار کړئ د مسجد دپاره ښه. بهتره خبره دا ده چې اودس په کور کې وکړی شو د هغې نه پس مسجد طرف ته سړی روان شي ښه. اودس په کور کې کول پکار دي. دا مونږ او تاسو چې نن سبا ګورو کنه چې هر مسجد کې د اوبو د بمبې ترتیب شوی دی نو دا په اصل کې د هغې خلکو دپاره دی چې هغه د کلي نه بهري لکه مسافر په لاره تیریږي چې هغې دپاره اساني وي. د کلو والا کم د کلي خلک چې د دې ته پکار دي چې په کور کې اودس وکړي ښه. خو بس نن سبا سیستم مکمل ختم دی. هر سړی مسجد ته ځان رسوي چې په مسجد کې اودس وکړمه. خو زه به هر حال جایز دي خو بهتره خبره دا ده چې په کور کې اودس وشي. دویم نمبر ادب د مسجد دا دی چې کله تاسو مسجد ته ځئ که نو صفا کپړې باچوئ ښه. په صفا کپړو کې مسجد ته ځئ. په دې کې دا مصریان او دا د بازار خلک چې دي که نه دی ډېر غټ غفلت کوي. دا مستریان که تاسو خیال کړي د اسرایګانو کې اکثر مونږ لیدلی دي دی د الله بندگان په داسې کپړو کې مونځ ته راځي که نه چې په هغې کپړو کې دی د یو چا واده ته خو نشي تلی. یو ځای کې واده پروګرام وي که نه هغې دپاره به کپړې بدلې کړي. خو چې د الله کور ته راځي که نه او مونځ ته راځي په داسې کپړو کې راځي یقین وکړه چې د هغې سره خوا کې ته مونځ ته نشي ودرېدی. د هغې نه دا موبلین او د دې تیلو دومره خطرناک بوی ځي. نو دا یاد ساتئ ښه په ګنده لباس کې په بدبوداره لباس کې مسجد ته راتلل دا بالکل منع دی حرام دی ښه. مخکې آدابو کې به راځي انشاءالله تاسو به وګورئ چې مسجد ته په ګنده لباس کې چې د هغې نه ګنده بوی ځي په داسې لباس کې مسجد ته تلل دا حرام دی منع دی ښه. او که څوک ځي نو دا ګناه دی د ګناه مرتکب دی دا سړی. لہذا مسجد ته چې کله م ځئ دغه مستریان حضرات یا عام چې کم کاروباریان دي بازارونو کې نو هغې ته پکار دی چې 15 منټ هم پرې نه لګېږي. د مونځ ټایم برابر شو 15 منټه مخکې ځان فارغه که کپړې بدلې که لاړ شه مونځ وکړه الله ته ودرېږه بیا چې راشي واپس کپړې بدلې که د کار والا واچوه. صحیح شو. دویم ادب چې په صفا کپړو کې او مسجد ته ځئ. او دریم دا دی چې مسجد ته کله داخلیږي نو په سنت طریقې سره به داخلیږي ښه. سنت طریقه څه ده؟ ښه خپه به ور داخله کې او مسجد ته به ورځي. ګسه خپه چې کله واپس راوځي د مسجد نه نو بیا په ګسه خپې سره به راوځي. ګسه خپه به مخکې کې او ښه خپه به رسو کې. او چې کله مسجد ته داخلیږي نو ښه خپه به مخکې کې ګسه به ورپسې رسو کې. صحیح شو. دا سنت طریقه ده. او ورپسې 5 نمبر چې کله مسجد ته داخلیږي که نه نو دعا به وایي ښه اللهم افتح لی ابواب رحمتک. او چې کله واپس راوځي اللهم انی اسألک من فضلک دا دعا به وایي. صحیح شو. او 15 وشو که نه. 6 نمبر دا دی چې مسجد به صفا ساتئ ښه. د مسجد 6 ادب دا دی چې مسجد به بالکل صفا ساتئ ښه په هر لحاظ سره مسجد به صفا وي. او 9 نمبر دا دی 8 نمبر چې د مسجد نه به یو څیز وړی نه ښه. بعضې ټایم په مسجد کې د انسان یو څیز خوښ شي به ځان سره راواخلي دا به کور ته ویسم د تبرکن یا د برکت دپاره. مثال چېرته کې د چا پکې کتاب خوښ شي یا قرآن یا سپاره یا داسې نور څیزونه چې هغه د مسجد وي مسجد دپاره وقف وي نو دا څیز کور ته وړل ځان سره وړل دا منع دی ښه. دا د آدابو هم خلاف دی او دا حرام هم دی. د دې نه به ځان ساتئ. صحیح شو. او ورپسې 9 نمبر دا دی چې په مسجد کې به د خوراک سکاک نه ځان ساتئ ښه. په مسجد کې به وده کېږئ نه. د مسجد آداب دا دی چې په مسجد کې به خوراک هم نه کوئ او په مسجد کې به وده کېږم نه. او سوای معتکفین هغه حضرات چې هغه معتکفین په مسجد کې اعتکاف کوونکي ښه هغې دپاره خوب هم جایز دی په مسجد کې خوراک سکاک هم جایز دی ښه. ورپسې مخکې بیا راځي چې اعتکاف څنګه په مسجد کې د هغې طریقه زه تاسو ته ښیم ښه. ورپسې 8 نمبر په مسجد کې به دنیوي خبرې نه کوئ. بعضې خلک دا بوډاګان الله دې دې ته هدایت وکړي چې راشي او دس سکیني بس خپل کاروبار او خپله زندگی به را شروع کړي چې څه په کور او کلي کې تیر شوي هغه به ټول په مسجد کې بیانوي. ما اکثر داسې ډېر خلک لیدلی دي. لہذا په مسجد کې به دنیاوي خبرې نه کوئ ښه. دا ډېر غټ نقصان کوي. د مسجد د آداب هم خلاف دي او د دې ډېره غټه ګناه هم ده او ډېر غټ نقصان هم دی. هغه نقصان هم درته مخکې بیانوم ښه. ورپسې 9 نمبر د مسجد نه دا خو بیان هم شو چې د مسجد نه به کله وځي نو 10 نمبر دا
دا ګوره خبره بیا ذکر کوي ښه. 10 نمبر ادب د مسجد دا دی چې په مسجد ته کله راځي نو بدبوداره لباس کې به نه راځي ښه، چې د کپړو نه د ګنده بوی ځي مسجد ته به نه راځي، او یا داسې څیز ستا خوړلی چې د هغې بدبویي ستا د خولې نه ځي، یا داسې بیکاره خوشبو ته لګولي چې د هغې د خوشبو نه نور مسلمانان په تکلیف کیږي، او یا داسې مثال پیاز یا اوږه یا داسې نور خوراک تا کړی چې د هغې بدبو ستا د خولې نه ځي، په داسې حالت کې مسجد ته راتلل دا منع دي ښه. په داسې حالت کې به مسجد ته نه راځئ. صحیح شو. دا ځکه چې یو خو دې نه انسانانو ته تکلیف وي، ته دغلته ودرېږه دغلته نه یې وره ښه، او دا چا چې دغه وکړو بیا دې نه پس بیا ما ته ووایې چې کله تا بدبوداره څیز خوړلی که نه یا ستا د کپړو نه بدبویي ځي، ته مسجد ته راشي نو په دې کې 2 خبرې دي بلکې 3. یو خو د مسجد د آدابو خلاف شو، مسجد د الله کور دی لہذا په صفا انداز کې به راځي، د صفایي په حالت کې به راځي. 2م دا چې دې نه انسانانو ته مسلمانانو ته تکلیف وي، یو انسان دی د هغه د کپړو نه ګنده بوی ځي یا د خولې نه بدبویي ځي، نو صف کې چې څوک ورسره ولاړي د هغه غریبه مونځ ګډوډ شي او په خپل مونځ باندې پوه نه کړي د هغه د بدبویۍ نه دومره تنګ شي. 3م غټه خبره ده چې د دې بدبویۍ نه چې د تا نه ستا د کپړو نه ځي یا ستا د خولې نه ځي، د دې نه ګورې فرشتې په تکلیف کې کېږي ښه. فرشتې نوراني او پاک مخلوق دی، د دې نه بیا هغې ته تکلیف وي، لہذا چې کله هم تاسو انسان دی روټۍ سره د سلاد پیاز وخوړل یا اوږه، نو هغې نه پس مسواک وکړه، د خولې بدبویي ختمه که بیا مسجد ته ځه ښه. کپړې داسې کپړې واچو چې د هغې نه بدبویي نه ځي، خوشبو داسې خوشبو ولګوه چې د هغې نه نور مسلمانان نه په تکلیف کېږي. صحیح شو. ورپسې 11 نمبر دا دی چې کله تاسو مسجد ته داخلېږئ که نه نو د اعتکاف نیت به کوئ ښه. بسم الله نویت سنت الاعتکاف، یا داسې یا په زړه کې دا راولئ د اعتکاف نیت تړئ چې الله زه د مسجد ته داخلېږم د اعتکاف په نیت باندې، او دا اعتکاف زما نه قبول کړي. څومره وخت چې بیا ته په مسجد کې تیری که نه دا به په اعتکاف کې شمارېږي. تاسو چې فرض مونځ ته داخلېږئ که نه روزانه 15 وخته مونځ کوئ چې داخلېږئ نو د اعتکاف نیت کوئ ښه. د دې فایده دا ده چې یو خو ته که په دې مسجد کې ذکر کې یا نه کې، ته مونځ کې یا نه کې، یا نوافل کې یا نه کې، یا تلاوت کې یا نه کې، ستا نیکۍ به جاري وي. د اعتکاف چې هغه کم اجر او ثواب دی هغه به تا ته جاري وي، د هغې اجر او ثواب به الله رب العزت تا ته درکوي. نو چې مسجد ته داخلېږئ د اعتکاف نیت به کوئ. صحیح ده انشاءالله. ورپسې 12 نمبر دا دی چې په مسجد کې به نه دی فضول خبرې به نه کوئ. څنګه چې په مخکې آداب کې تیر شو دلته زه وضاحت کومه. په مسجد کې به فضول خبرې، دنیاوي خبرې، اگر که جایز ولی نه وي خبرې، مثال اوس د کاروبار خبرې شو دا خو جایز خبرې دي، غلطې خو نه دي، غلطې خو اسم منع دي، خو دا جایز خبرې چې کمې دي که نه دا به په مسجد کې نه کې، الا هغه خبرې چې هغه سخت ضرورت اشد ضرورت راشي نو بیا کولی شي. خو لحاظه دا به نه کې چې هلکه پلانکیه کاروبار دې څنګه روان دی، هلکه پلانکیه پرون مې په کوهاټۍ بازار کې لیدلی و، هلکه پلانکیه پرون خو هلته روان یو، پرون دلته روان یو، اوس څنګه یې او څنګه نه. دا قصې او دا خبرې چې دی دا کاروباري او دا دنیاوي خبرې دا په مسجد کې نه کې. د دې نقصان دا دی وایي په مسجد کې فضول خبرې کول د دې نقصان دا دی ښه، د دې وعید دا دی وایي دا د دې دومره غټ نقصان دی وایي لکه ته چې کله دنیاوي او فضول خبرې کوې په مسجد کې نو وایي ستا دا نیکۍ داسې سوځولی کېږي لکه د اور چې بل وي ښه تیز اور بل وي او هغې ته دا وچ خشاک څنګه ورولي، څنګه چې تیز اور بلي که نو دا وچ خشاک سوځئ زر زر ختموي، دغسې په مسجد کې دنیاوي خبرې دا ستا دا نیکۍ دومره په تیزۍ سره چې دی دا ختموي او سوځئ. لہذا په مسجد کې به فضول خبرې نه کوئ. صحیح شو. ها 12 آداب د مسجد دا مونږ بیان کړل. الله رب العزت په دې باندې مونږ ته د عمل